نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په څومره عمر کې د ماشومانو بستر او د غوی د خوب ځای جدا کول شرعاً ضروری دي. سنن ابي داود کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. کله چې تاسو اولاد د 9 کالو شي نو دې ته د مونځ حکم کوي. وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. او چې کله تاسو اولاد د 10 کالو شي نو د مونځ نه کولو په وجه باندې دې ته سزا ورکوي او دې لا وهل ورکوي چې مونځ یې ولې نه دی کړی. وفرقوا بینهم فی المضاجع. او د 10 کالو عمر چې پوره شي الک وي او کوجنی وي نو د دې د ملاستې ځایونه او د دې بستر او د دې کټ دا جدا کول ضروری دي. دا تاسو جدا کړئ. د ابو داود شریف په دې روایت کې صراحت موجود دی چې د 9 کالو شي نو اولنې ادب او تعلیم د ماشومانو د پاره چې دې ته به والدین د مونځ حکم کوي. دویم ادب او تعلیم اسلامی دا دی چې کله د 10 کالو شي نو والدین به د دې د ملاستې ځایونه د دې بستر د دې کټ دا به جدا کوي، جدا جدا به وده کېږي. نو لور به چې کله د 10 کالو شي نو دا به د خپل پلار سره نه وده کېږي. دکه شان زوی چې د 10 کالو شي دا به د خپل مور سره نه وده کېږي. دې دپاره د جدا کټ، د جدا بسترې، د جدا ځای انتظام دا ضروری دی شرعاً. البته فقها فرمای که یو ماشوم یا یو ماشومه 10 کالو ته نه رسېدلې، کم عمر وي، 9 کاله وي یا 8 کاله وي یا 9 کاله وي، خو لیکن سمجدار وي، په خبرو باندې پوهیږي، نو په دې صورت کې نو 10 کالو ته انتظار ضروری نه دی. په دې کم عمر کې د ملاستې ځای جدا کول ضروری دی. یا یو ماشوم یا یو ماشومه داسې ده چې د 10 کالو نه عمر کم دی خو جسم اعتبار سره دا صحتمند دي اور دلته دا شهوت خوف ته اندیشه ده، نو په دې صورت کې 10 کالو پورې انتظار ضروری نه دی. په دې کم عمر کې د دې د ملاستې ځای، د دې بستر او د دې کټ جدا کول ضروری دي. عون المعبود کې د دې حدیث په تشریح کې علما فرمای: فرقوا بین اولادکم فی مضاجعهم التي ينامون فيها اذا بلغوا 10. چې کله د 10 کالو شي ماشوم نو د دې د ملاستې ځای جدا کول دا ضروری دي. حذرا من غوائل الشهوة ان كن اخوات. د شهوت د خوف د یری په وجه باندې د دې د ملاستې ځای نه جدا کول ضروری دي. اگر کو خويندې ولی نه وي نو خويندې دي او د 10 کالو عمر ته ورسېدې یا د دې نه کمې دي خو په خبرو باندې پوهیږي یا جسامت کې داسې برابر دي چې دې طرف ته شهوت راتلی شي نو د دې به یو ځای نه وده کېږي شرعاً. دکه شان نورونه دي د 10 کالو ته ورسېدل یا د 10 کالو نه کم دي خو په خبرو پوهیږي، سمجدار دي، شهوت راتلی شي نو دې به هم یو ځای نه وده کېږي، جدا جدا به وده کېږي. نو دې سره د معاشره اصلاح به راځي، د دې دواړو ذهنیت په پاک وي، دواړه به د ګناه نه محفوظ وي. علامه طیبی شارح د مشکات هغه د دې حدیث په تشریح کې فرمای: جمع بین الامر بالصلاة والفرق بینهم فی المضاجع فی الطفولیة تأدیبا لهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې د ماشومانو متعلق 2 تعلیما احکامات جاری کړي دي. نمبر 1 چې کله د 9 کالو شي د مونځ حکم به ورته کوي. نمبر 2 چې د 10 کالو شي د دې د ملاستې ځای به جدا کوي. نو دې کې حکمت څه دی؟ حکمت پکې اولنې دا د تأدیبا لهم، دا دې ته ادب ښودل دي، په طور ادب نبی علیہ السلام فرمایلی دي. نمبر 2 وتعلیما لهم، دا د دې دپاره تعلیم دی چې دې ته پته ولګي په دې بچپن کې چې مونږ د 10 کالو شو والدینو زمونږ د ملاستې ځای نه جدا کړل، نو دا یو شرعي حکم دی. دې کې زمونږ د پاره اصلاح پرته ده. والا یقفوا مواقف التهم،
فیجتنب المحارم. نو تهمت د ځایونو نه ځان ساتل ضروری دی. نو په دې صورت کې به د محارمو نه یعنی د خپل ورور سره به هم نه وده کېږي، د خپل پلار سره به هم نه وده کېږي، چونکې دا مقام د تهمت دی. نو دلته به والدین په دې مسله باندې ښه غور کوي، دا به مختصر او معمولی نه ګڼي. سلام.